په کومه ورځ باندې دی پیدا شوی رحمت الله فرمایي رحمتونه دی په دې یحیی علیه السلام په هغه ورځ کمال دې سوچ وکړئ داسې خدای پاک ولې نه چې په یحیی علیه السلام دې رحمتونه وي داسې فرمایي چې په یحیی علیه السلام خو اصم رحمتونه وي هغه ورځ دې مبارکه وي چې په کومه ورځ یحیی علیه السلام شوی دی زه وایم چې هغه ورځ د مبارکه وي چې په کومه ورځ محمد رسول الله پیدا شوی نعره تکبیر الله اکبر نعره رسالت یا رسول الله نعره رسالت یا رسول الله لفظ د میلاد باندې خلک ولې حیران دي الله خپل استعمال کوي چې وسلام علیه یوم ولد رحمت کوي په یحیی علیه السلام په هغه ورځ باندې چې په کومه ورځ باندې دی پیدا شوی دی او عیسی علیه السلام په خپل ځان باندې الله جل جلاله حکایتا فرمایي چې عیسی علیه السلام فرمایي چې والسلام علی یوم ولد سلام او رحمتونه دی په ما باندې په کومه ورځ باندې چې زه پیدا شوم زه وایم چې سلام او برکتونه دی په هغه ورځ باندې چې په کومه ورځ باندې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه مبارک پیدا شوی دی هغه مولود دی خو که په دې ځای کې ته تېر وځې او وایي چې هغه پیدا شوی او زه پیدا شوی ما انا لله و انا الیه راجعون ته څنګه پیدا شوی او هغه څنګه پیدا شوی ته په کومه طریقه پیدا شوی هغه په کومه طریقه باندې پیدا شوی تا ته چې خدا پته شته چې حضور صلی الله علیه وسلم مبارک بېشکه چې هغه ولادت شوی دی خو د هغه د ولادت هغه شان هغه منظر هغه عظمت هغه کردار هغه مبارک هغه معجزه هغه ارهاس چې په دې وخت کې څرګندېږي ما استاد څنګه شو پیدا شوي یو حضور صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي په خپله باندې چې تر اوسه پورې د زما عورت هیچا هم په نظر باندې نه دی کتلی د ده مبارک چې کوم وخت زانګوټې نو یو فرشته صرف د دې لپاره مقرر وه چې کله به پاجامه اوچتېده نو فرشته دې لپاره مقرر وه چې پاجامه به بېرته په سفر واچوي حضور صلی الله علیه وسلم مبارک د زما ستا غوندې نه پیدا شوی ما ته چې پیدا شو ما ستا د هېڅ حال نه یو خبر او حضور صلی الله علیه وسلم مبارک د عبدالرحمن بن عوف رضی الله تعالی عنه والده مبارکه فرمایي چې زه عین په هغه ټیم کې موجود وم چې د ده مبارک پیدایش کېده دا یاد لرې قاضي عیاض په شفا کې لیکلي چې د ده پیدایش په داسې طریقه باندې وشو چې مونږ ټولو توجه دې طرف ته لاړه چې د آمنې رضی الله تعالی عنها د ښي طرف د پختۍ مبارکې نه لاندې د دې ځای نه یو رڼا ووته او مونږ د دې رڼا په فکر پسې لاړو حتی چې د مکې نه د بصره او د کسرا ماڼۍ ولیدې او مونږ هغه رڼا پسې لاړو چې وموږ د هغه رڼا په حقیقت کې حضور صلی الله علیه وسلم مبارک و چې دنیا دی تشریف ما او تا په کومه طریقه باندې پیدا شوي حضور صلی الله علیه وسلم مبارک پیدا شوی دی خو دا به تېر وځي چې ته ووایې چې زما غوندې پیدا شوی ستا غوندې نه دی پیدا شوی ما او تا چې پیدا شو ما او تا په کوم حال کې یو حضور صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي چې زه داسې پیدا شوم چې ناف بریده ومه ناف مبارک راله فرشتو مخکې نه غوڅ کړی و زه به تاسو ته یو سوچ وکړم خبره سوچ درکوم کوم یو کس چې د مور په ګېډه کې پاتې کېدی شي اتم میاشتې نهه میاشتې ژوندی پاتې کېږي د دې لپاره دا شرط دی چې د نامه د والدې سره به د دې کلمه لګېدلي او باقاعده به د هغې د رحم نه ورته سپلایي د خوراک کوي حضور صلی الله علیه وسلم مبارک په کائناتو کې بغیر د الله نه بل هېڅ شي ته هم محتاج نه دی دی مبارک په ګېډه مبارکه کې په داسې حال باندې پروت و چې د زما او ستا غوندې د غذا سپلایي هغې ته ضرورت نه و بلکې د رب جل جلاله د طرف نه ورته ډایرکټ غذا راغله دی مبارک فرمایي چې زه ناف بریده پیدا شوی یم او زه په داسې حالت کې پیدا شوم چې زه خود نشوی پیدا شوی یم او حضور صلی الله علیه وسلم مبارک د پیدا کېدو په وخت سره جامې مخې سره ور اغوستل شوي دي د ده مبارک بدن چا نه دی لیدلی جامې چې ور واغوستل شي دا چېرته دایې یا بل چا نه وي ور اغوستي د پیدایش سره جبرائیل علیه السلام جامې ور اغوستې دي او پیدایش شان یې دا دی چې په دې ګڅ لاس کې خاورې را اخلي او دی مبارک
دا یو لاس په ځمکه ږدي او تندی په سجده باندې لګوي او دا خاورې اسمان ته نیسي او په سجده کې وایي چې رب هب لي امتي امتي امتي. ما اوس تا پیدا شوي خو ما اوس تا په هغه وخت کې پسې نه پوهېدو او حضور صلی الله علیه وسلم مبارک دا آیات لري دي چې علما لیکي چې د دې فلسفه مطلب دا و د دې خاورو چې د مبارک دنیا له راغی الله جل جلاله ورته فرمایي چې ان شئت فلک السماوات اے نبی صلی الله علیه وسلم کو غواړې نو د اسمانونو ستا دي وان شئت فلک الارض وان شئت فلک العرش وان شئت فلک الكرسي چې څه د خوښي د مبارک ورته فرمایي چې قربت الله ته خدای اسمانونه ستا سره مزه کوي عرش مالک ته د کرسۍ مالک ته زه د ستا بنده یم او زه د ستا په مقابله کې عرش کرسی اسمانونه جنتونه او ځمکې د ستا په مقابله کې ما ته داسې نه ښکاري لکه په دې لاس کې مې چې درته خاورې نیولې په دې طریقه باندې ورته دا خاورې نیولې ما یو ته پکار ځکه چې زه ستا بنده یم او ته زما الله یې ته زما خالق یې او ته زما مالک یې. وروڼو سوچ وکړئ که چېرې یو سړی دا فکر وکړه چې یاره حضور صلی الله علیه وسلم مبارک چې څنګه پیدا شو په دې وخت کې دی په دې خبرو څنګه پوهېدو نو که چېرې په قرآن د ایمان راوړئ نو قرآن نه به ستا ته زه ثابتوم چې هر یو پیغمبر چې پیدا کېږي د پیدا کېدو نه مخکې دی عارف بالله دی او هغه دا چې حضرت عیسی علیه السلام پیدا شو صرف د 3 ورځو دی صرف د 3 ورځو دی بغیر د پلار نه خدای پاک پیدا کړی دی او په زانګو کې پروت دی دا دی چې خلق رالو او مریم علیه السلام ته یې چې یا اخت هارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیه ای د هارون خورې ستا مور او پلار خو بد خلک نه او دا خو څرګنده خبره ده چې ښځې بغیر د خاوند نه بچی وشي نو هغه ته به خامخا ګوته نیول کېږي نو مطلب دا ستا دا بچی څنګه وشو فرمایي شریف مریم علیه السلام مخې سره د خپل بچي ته لا اشاره وکړه او په زبان حال د خپل بچي ته یې چې بچی تا ته خو پته چې څنګه پیدا شوی شاه به اوس مې خلکو په منځ کې پرې کړه هغه داغ چې را باندې لګي هغه داغ نه به خلاصه کړه الله فرمایي چې فاشارت الیه دې مبارکي اشاره وکړه عیسی علیه السلام ته او خلک ورته یې چې کیف نکلم من کان فی المهد صبیا مونږ نو په دې زانګو کې پروت ماشوم سره څرنګه خبرې وکړو هغه ماشوم ته د سلامي چې د 3 ورځو د زانګو نه اواز راکاو کېناست او فرمایي چې انی عبد الله آتانی الکتاب ما له خدای کتاب راکړی دی واوصانی بالصلاة والزکاة ما تی منځو ښوده دی ما تی زکات ښوده دی وبرا بوالدتي او ما تی دا ښودنه کړې چې زه به مور سره نیکي کوم که څوک ووایي چې زه چې د 3 ورځو په دې خبرو پوهېدو زه وایم چې اوس هم ما ورته په مانځه باندې نه پوهېږو اوس هم ما ورته په زکات باندې نه پوهېږو په احکامو نه پوهېږو او د 3 ورځو دی او دی فرمایي چې اوصانی بالصلاة والزکاة دا یاد لرئ نبی علیه السلام د پیدایش نه مخکې عارف بالله دی هغه په هر څه باندې پوه دی او چې عیسی علیه السلام په دې مقام کې دی حضور صلی الله علیه وسلم لازما د دې مقام نه په اعلی مقام کې دی نعره تکبیر الله اکبر یا رسول الله یو دو خبره به نورې وکړو یو دا خبره کوو چې دا اسحاق صاحب دی او دا علي زمان چشتي صاحب دی شمس صاحب دی جاذب صابري صاحب دی ایوب جاني صاحب دی دا تنظیماتو مشران دي دوی بل کار ونه که هر وخت میلادونه مناوي هلکو په حضور صلی الله علیه وسلم مبارک خو یو ځل پیدا شوی دی جواب راکوئ خبره پوهېږئ زما په دې شینواره ژبه پوهېږئ تاسو یو ځل پیدا شوی یو ځل نو تاسو هم په دې ټول عمر کې دا ټول تنظیمونه والا کېنئ یو میلاد وکړئ بس هر ورځ باندې تاسو څه غوبل جوړ کړی دا یو ستاسو طرف نه په ما باندې اعتراض دی او جواب یې واخلئ جواب د دې خبرې دا دی چې حضور صلی الله علیه وسلم مبارک د دغه میلاد هر وخت مناوول دا که په ورځ کې مونږ زر ځله مناو کړو کم ده او وجه یې څه ده وجه یې دا ده چې دا یاد لرو یو طرف ته به فکر بوزو
الله جل جلاله ما له نعمتونه راکړي دي او ما ځان خو د ما مراد تاسو ځان سره موږ او تاسو له نعمتونه راکړي ما له د سترګې راکړي دي ما له لاس راکړي ما له خپې راکړي ما له بدن راکړي باطنی مطلب دا چې دنه کوم نظام نه یا نظام عقل دی نظام تنفس ته ډیر راکړي دي دلته په دنیا کې په داسې طریقه باندې زو سوالای ما چې کله د ورځې ستړی شم نو شپه را باندې راولي او چې شپې په خوب موړ شم سبا را باندې راولي چې وږی شم روټۍ راوړه راکړه چې تږی شم اوبه راوړه راکړه یو عجیبه انتظام یې ماته جوړ کړی دی او ته په دې پوهېږي چې هر یو لحظه زما او په ستا باندې د الله نعمت دی دی که نه دی جواب راکوه هره لحظه په ما او په تا باندې الله نعمت دی دا ساه چې ته اخلې پورته لاړ شي دا یو نعمت شو بیا چې ښکته لاړ شي دا بل نعمت شو 24 घंटे دا ما ستا په رګونو کې وینه روانه ده سرکولیټ کېږي دا هر یو شی د زما او ستا لپاره لحظه لحظه چې دی دا نعمت دی دا فکر وکړئ چې الله جل جلاله دا نعمتونه ما او تا له ولې راکړي دي سوچ وکړئ دې لپاره راکړي چې په دې دنیا کې شپې او ورځې یعنې په دې دنیا کې را باندې خدای پاک زندګي تېرول غواړي په دنیا کې را باندې خدای پاک زندگی تیرول غواړي د دنیا د زندگی تیرولو نه لابودي ده چې ماله به روټۍ م راکوي چې اوبه به راکوي او دارنګې شپه به را باندې راولي ورځ به راولي دا کائنات یې ټول په ګردش کړي دا صرف دې دپاره چې ما او تا په دې دنیا کې ورځې تېروي یعنې دا ثابته شوه چې دا ټول نعمتونه یې دنیا کې د ورځو تېرېدو لپاره خدای پاک ما او تعالی راکړه اوس بالکل یو قدم مخکې واخلئ دا دنیا یې ما او تعالی څه شي لپاره راکړې ده دا دنیا یې ما او تعالی څه لپاره راکړې ده دا دنیا یې ما او تعالی د آخرت لپاره راکړې ده څه لپاره راکړې ده آخرت کې به نعمتونه ډېر دي خو موږ ته یو درې نعمتونه معلوم دي لوی یو نعمت دا دی چې جهنم نه بچ شو او جنت له لاړ شو الله دې زموږ او ستاسو نصیب کړي او بل نعمت دا دی چې الله رانه راضي شي چې الله راضي شي دا لوی نعمتونه دي اوس موږ په دې پوه شو چې د دنیا نعمتونو راکول دې وجې نه و چې د آخرت دپاره یې راکړه او په دې پوهېږي که نه پوهېږي چې د آخرت یې څه نه راکړی دې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په وجه گویا کې اصل کې مقصد د جنت بل څه نشته هلته د الله جل جلاله محبت لره سوال نشته د حضور صلی الله علیه وسلم حسن لره سوال نشته او د جنت د پسرلو لپاره سوال نشته جنت یې ما او تا د دې لپاره راکړی دی چې د حضور صلی الله علیه وسلم په لپاره یې راکړی دی او دنیا یې راله د جنت لپاره راکړې ده فکر وکړه چې د دنیا نعمتونه او د آخرت نعمتونه دا یې ټول راله صرف او صرف او صرف د رسول الله صلی الله علیه وسلم لپاره راکړي او چې حضور صلی الله علیه وسلم لپاره راکړي دي اوس جواب وکړئ تا چې پرون روټۍ خوړلې ده هلته به تا شکر ادا کړی وي دي وایي چې الحمدلله الذي اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین شکر به یې ادا کړی وي خو که نن دې کوم ماښام روټۍ وخوړه نو هغه پرونی شکر پوره کېږي که نه نن به بل شکر وباسئ جواب راکوه نن به بل وباسو که نه به وباسو دا راته ووایي چې هر یو نعمت چې ما او تا ته میلاوږي دا د حضور صلی الله علیه وسلم په برکت مبارک باندې راته میلاوږي د حضور صلی الله علیه وسلم مبارک چې څومره تذکره کوئ چې څومره زیاته کوئ چې څومره ډېره کوئ د حضور صلی الله علیه وسلم ذکر او د تذکرې حق نه ادا کوي دا داسې یو نعمت عظما دی چې هغه حق نه ادا کېږي نه په یو ځل ادا کېږي نه په زر ځل باندې ادا کېږي او دلیل یې څه دی دلیل یې دا دی سوچ کوئ الله جل جلاله فرمایي چې حضور صلی الله علیه وسلم څوک چې په تا باندې یو ځل درود ووایي زه په دغه سړي باندې لس ځله درود وایم درود لفظي معنا څه رحمت یادول نزول د رحمت مهرباني فیوزات فیضان برکات یعنی الله جل جلاله فرمایي چې ته چې دومره تکړه شې چې یو ځل دې یاد کړه چې دا ونه وایي یعنی دینه دا ثابته شوه چې حضور صلی الله علیه وسلم زه ټولو نه زیات په خپله باندې الله یادوي الله یې زیات یادوي الله فرمایي چې ته چې یو ځل درود وایې زه په تا باندې لس ځل وایم او چې ته لس ځله ووایې زه به په تا باندې سل ځل درود وایم
او چې ته سل ځل درود وایې زه به په تا باندې زر ځله درود وایم او چې ته زر ځله درود وایې زه به تا له مغفرت درکوم او بخښنه به حضور صلی الله علیه وسلم مبارک یو تذکره په خپل الله جل جلاله روانه کړې بلکې الله جل جلاله ما ورته دی چې زه رحیم یم زه رحمان یم یو خبره یاد لرئ ګورئ الله فرمایي چې دا کوم زما رحمت چې غواړئ تاسو هم تکړه شئ یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه اے مسلمانانو تاسو په ده باندې رحمت لګئ د هغې نه بعد به زما رحمت تاسو ته متوجه کړي تاسو چې یو ځل رحمت ولېږئ زه به په تاسو باندې لس ځله رحمت رالګم وروڼو د حضور صلی الله علیه وسلم مبارک یو ځل یادولو باندې کار نه کال په کال باندې نه بلکې ما تاسو ته ووایي چې کاش چې د انسان بل ژوند نه وای بغیر د دې نه چې الصلاة والسلام علیک یا رسول الله الصلاة والسلام علیک یا حبیب الله یو صحابي ورته فرمایي چې قربان که زه د خپل د ورځې او د شپې په معمولاتو کې داسې کار وکړم چې یو حصه به تاسو باندې درود لیږم او درې حصې به نور عبادت او وظایف کوم دی مبارک ورته فرمایي چې ښه ده خو که لږ دا درود شریف نور زیات کړم نو ښه ده صحابي ورته فرمایي چې قربان داسې کار به وکړم چې 1/2 وخت به زه ستاسو په درود شریف تېروم او 2 حصې به په نورو معمولاتو کوم دی مبارک ورته فرمایي چې ښه ده خو که لږ ور زیات دی که نور هم ښه ده بیا صحابي ورته فرمایي چې 3 حصې ټیم به په درود شریف تېروم 1 حصه به په خپل نورو معمولاتو تېروم دی مبارک ورته فرمایي چې ښه ده خو که نور دی زیات کم ښه ده صحابي ورته فرمایي چې قسم دی چې بغیر د درود شریف نه بل معمول زه خپل نه کوم زه چې کوم زه به په تا باندې درود شریف مونږ خو په همدې عقیده باندې ډاکټر فواد صاحب چې تیرا کھاوا ته تیری گیت گاوا یا رسول الله مونږ خو د مبارک خورو دلته هم خورو آخرت کې به هم خورو څه چې د مبارک جوړې نه مونږ ته میلاو دي مونږ چې د مبارک میلاد نه مناوو خو ستم دا دی چې میلاد مناولو د خلک شرک یې شرک به هلته وایي که خلکو د خدای میلاد مناولی نعوذ بالله او د خدای میلاد نشي مناوېدی ځکه چې هغه لم یلد ولم یولد دی او دا عین اسلام دی حضور صلی الله علیه وسلم مبارک میلاد مناول دا د اسلام طریقه ده دا د مسلمان طریقه ده دویم یو ستاسو طرف نه په ځان باندې سوال اچوم هغه دا دی چې تاسو خو وایئ چې موږ ټول پیغمبران منو یو لږ څلوېښت زره څه کم زیات انبیا علیهم السلام دي یا یو روایت مطابق 2 لک او څلوېښت زره څه کم زیات دي تاسو صرف د حضور صلی الله علیه وسلم میلاد مناوئ د آدم علیه السلام میلاد ولې نه مناوئ ستاسو نیکه دی د نوح علیه السلام میلاد مناو کړئ د ابراهیم علیه السلام مناو کړئ لوی پیغمبران تېر دي د هغې جواب دا وروڼو دا یاد لرئ هر یو نبی علیه السلام چې دنیا نه راغی مثلا د آدم علیه السلام نه به شروع کړو آدم علیه السلام چې خپل قوم له راغی یعنې مطلب دا بچیه پیدا شو او دی ورته مبلغ شو نبي شو نو خلکو ته به یې دغه کلمه وښوده چې لا اله الا الله آدم صفی الله او دا به یاد لرو په خپله به یې دا کلمه ویله چې لا اله الا الله محمد رسول الله موسی علیه السلام په خپل قوم ته وایي چې وایه چې لا اله الا الله موسی کلیم الله خو ده په خپله کلمه دا نه وه ده کلمه دا وه چې لا اله الا الله محمد رسول الله ابراهیم علیه السلام به قوم ته خلیل الله کلمه وروښوده خو ده به محمد رسول الله ویله او دا به یاد لرئ هر یو نبي به چې راته نو د الله د الوهیت او د وحدانیت نه بعد به یې دویمه خبره ورته دا کړه چې الله یو دی خو زیار یې مروړی دی بشارت مروړی دی چې هغه نبي را روان دی هغه نبي را روان دی د کوم نبي په وجه چې ما ته نبوت میلاو دی هغه نبي را روان دی یعنی هر یو نبي بشیر دی هر یو نبي زیار یې راوړی دی نوح علیه السلام د مبارک زیار یې راوړ موسی علیه السلام د مبارک زیار یې راوړ اخري کې عیسی علیه السلام خو په خپله باندې قرآن ذکر دی فرمایي چې عیسی علیه السلام اعلان وکړ چې زه خو د خدای پاک بغیر د پلار نه پیدا کړی یم خو یو بل شیله هم راغلی یم هغه څیز دا دی چې مبشرا برسول یأتي من بعد اسمه احمد زما زیار یې راوړی د زما نه پس هغه را روان دی چې هغه محمد رسول الله دی صلی الله علیه وسلم
حضور صلی الله علیه و وسلم مبارک د کوم یو پیغمبر زیار نه راوړی ځکه چې د مبارک نه پس بل پیغمبر راتلونکی نشته د بل پیغمبر زیار نه راوړی جنت زیار نه راوړی خو د پیغمبر زیار نه راوړی حضور صلی الله علیه وسلم ته کوم لقب میلاو دی قرآن کې دا ځای الله فرمایي چې مصدق لما معکم داسې یو پیغمبر دی چې تصدیق کوونکی پیغمبر دی یعنی حضور صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایل چې آدم علیه السلام پیغمبر دی موږ وایو چې پیغمبر دی نوح علیہ السلام پیغمبر او تصدیق وکړي چې دا پیغمبر دی موږ چې پیغمبر دی موسی علیہ السلام تصدیق وکړي چې دا پیغمبر دی گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا تمام پیغمبرانو لپاره تصدیق کننده دی او ټول پیغمبرانو دین په حقیقت کې دین محمدي دی او د ټول پیغمبرانو کلمه په حقیقت کې کلمه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا او د ټول پیغمبرانو کتاب په حقیقت کې خطاب د پیغمبر دی د دې وجه نه دا یاد لرئ د حضور صلی الله علیه وسلم میلاد مناول دا داسې دي لکه یو لک څلوېښت زره پیغمبرانو ټول میلاد چې سړی مناوه د مبارک تذکره په حقیقت کې د ټولو پیغمبرانو تذکره ده که قرآن راواخلي دا داسې شوه لکه د خدای ټوله وحی را واخیسته که د ده په دین باندې عمل وکړو دا داسې شوه لکه د ټولو پیغمبرانو په دین باندې چې عمل وکړو لکه د ده کلمه ده وویله دا داسې شوه لکه د ټولو پیغمبرانو کلمه چې ویله د دې وجې نه دا یاد لرئ صرف او صرف د حضور صلی الله علیه وسلم مبارک میلاد به موږ مناوو او هغه وجه دا ده چې پیغمبرانو په خپله هم په هر موقع کې په خپله باندې د حضور صلی الله علیه وسلم مبارک میلاد مناو کړی فرمایي عیسی علیه السلام یو ځل قوم ته ولیاړ دی او دا یو ډېر ښه واز یو که انبیا علیهم السلام یو جدا شان دی یو عجیبه مرحمت او مهرباني الله په فرمایلی ده نو خلک د عیسی علیه السلام نه ډېر متاثره شو نو یو سړی ورته راپورته شو په دې مجمع کې او ورته وایي چې بابرکته دی هغه ذات یعنی الله چې ته یې پیدا کړی او د برکت نه ډکه ده وي هغه مور چې کومې مور ته زیږولی عیسی علیه السلام ته فرمایي عیسی علیه السلام ورته فرمایي چې ټیک ده د برکت نه ډکه ده وي هغه مور چې چا زه زیږولی ما خدا به هم یاد لرئ چې د دې نه هم هغه مور زیاته د برکت نه ډکه یي کومه مور مبارکه به چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هر یو پیغمبر یې په سټیج باندې د ده مبارک ذکر کړی دی د ده مبارک تذکره یې کړې ده د ده مبارک میلاد یې مناو کړی دی د حضور صلی الله علیه وسلم مبارک دغه محافلو ته به موږ په یو ترس نظر باندې داسې فکر وکړو چې په دې کې څه شی وي په دې کې قرآن تلاوت وشي د قرآن تلاوت دا بد شی دی که ښه شی دی بیا پسې په نظم کې د حضور صلی الله علیه وسلم مبارک صفت بیان شي د حضور صلی الله علیه وسلم یادول دا ښه کار دی که بد کار دی بیا پسې مولایان پورته شي قال الله قال الرسول او د حدیثو او د قرآن په رڼا کې د حضور صلی الله علیه وسلم په سیرت او په صورت باندې رڼا واچوي د دې تذکره قوم لا او دا پیغام خلکو له ورکول دا بد کار دی که ښه کار دی زه حیران یم چې په دې ترڅ کې کوم یو داسې بد کار دی چې ګوته ورته ونیول شي چې دا غلط کار دی او که څوک دا وایي چې دا جمعواري څنګه ده نو زه ستاسو ته یو خبره کوم عیسی علیه السلام په قوم باندې د اسمان نه من او سلوا را نازل شو یعنی هغه مائده نازل شو او چې څه وخت نازل شو نو عیسی علیه السلام یو دعا وکړه عیسی علیه السلام فرمایي چې ربنا انزل علینا مائده من السماء تكون لنا عیدا اے الله مونږ باندې یو تیار درستخان د اسمان را کوڅکړه د دې لپاره چې زمونږ لپاره اختر جوړ شي زمونږ لپاره څه جوړ شي زه وایم چې د اسمان را کوڅ شوی درستخان دا اوچت شی دی که حضور صلی الله علیه وسلم ذات با برکات اوچت دی چې د عیسی علیه السلام په مائده باندې قرآن فرمایي چې عید دی زه وایم چې په ولادت مصطفی باندې د هغې نه اوچت عید پکار دی او بیا یې وجیبه نقطه ده عیسی علیه السلام فرمایي چې عیدا لاولنا و آخرنا
دا ورځ چې په کومه ورځ باندې دا مائده راکوزه شي نو زمونږ د مخکینو دپاره ده هم اختري او زمونږ د رستنو دپاره ده هم اختري. جواب راکوئ زمونږ د مخکینو دپاره هم اختري او مونږ د رستنو دپاره ده هم اختري. دا مطلب شو چې کوم خلکو په زمانه کې چې دی مبارک پیدا شوی دی د هغو د خلکو دپاره هم میلاد مصطفی دی او د قیامته پورې د ټولو خلکو لپاره میلاد مصطفی. او نکته بله ده عیسی علیه السلام فرمایي چې عیدا لاولنا و آخرنا اختر دې وي د زمونږ مخکینو لپاره. دا ټکی دلته تاسو ما سره ووایئ د زمونږ مخکینو لپاره. د زمونږ دا لفظ د زمونږ ورسره یې کړی ښه عیدا لاولنا د زمونږ مخکیني یعنی مطلب دا چې څوک پردي دي د هغو دپاره دا اختر نه دی. زه وایم چې میلاد مصطفی د هغه چا دپاره عید دی چې څوک د مصطفی خپل دی او څوک چې د مصطفی پردی دی هغه دپاره عید نه دی. الله جل جلاله حضور صلی الله علیه وسلم مبارک دوخته د یاسر صاحب خبره ما ډېره خوښه شوه. دې پروګرامونو کې تاسو رونو مونږ او تاسو ایمان پر وړلی دی که نه مو یې راوړلی؟ جواب راکوئ نه. د دغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم مبارک نه بغیر د زما او ستا بله اسره او سهاره شته؟ د ده مبارک کوم یو شان دی چې مونږ هلته ګوته ونیسو چې په دې ځای کې کمي ده؟ که چېرې ما ته یو سړی ووایي چې تاسو یې ډېر ستایئ نو زه دې سړي نه تپوس کوم چې څومره یې وستایم ته راته ووایه. زه به ده نه تپوس کوم چې ته راته ووایې چې څومره یې وستایم. ستایل خو پېژنې که نه؟ یعنې تاسو ووایئ چې څومره یې وستایو څومره تذکره وکړو. دی د الله رحمت دی د الله جل جلاله د رحمت اندازه شته چې څومره ده څومره یې وستایم. د رحمت اندازه شته چې څومره یې وستایم. د الله جل جلاله ته نبوت ورکړی څومره نبي دی د نبوت یې څومره عظمت دی هغه د عظمت څه اندازه شته چې زه کوم عمره مقدار باندې وستایم څومره یې وستایم. الله جل جلاله له رسالت ورکړی دی د رسالت د مرتبې څه حد شته تا ته معلوم دی. او لنډ ووایې قرآن راغلی دی یو ډګري ده یو سند دی. هغه یو شاعر څه ښایسته پښتو کې ویلي چې دا خو ده ووي چې یو دی. حضور صلی الله علیه وسلم ښایي چې دا خو دوی ووي وایي تاسو راځئ دا خو دوی ووي چې یو دی. ګینې چا سره یې سند دی؟ چا سره سند دی چې هغه یو دی؟ دا خو هغه ووي چې یو دی. راغی او وی فرمایل او الله ورته فرمایي چې تاسو ورته وایئ چې قل ورته وفرمایئ ای محمد صلی الله علیه وسلم او دا ورته ووایه چې هو الله هغه الله دی او احد هغه یو دی. او الله ورته فرمایي چې ته ورته ځکه ووایې دې خلکو ته چې ای خلکو تاسو واورئ چې هغه الله دی تاسو واورئ چې هغه یو دی او ما لیدلی دی چې هغه الله دی او ما لیدلی دی چې هغه یو دی. چې هر کله الله جل جلاله هغه ولیدو الله جل جلاله دیدار یې وکړو بل یو کوم یو شی پټ دی چې خدای پاک به دې پټ کړی. ټول دا یاد لرئ هر یو شی غیب دی خو غیب اندر غیب د ټولو نه زیات په غیبو کې غیب بل څوک نه دی هغه ذات رب العالمین دی. او چې کله په غیبو کې دننه په غیبو کې دننه غیب له الله جل جلاله ذات یې ولیده یا بل شی به کوم یو چې ده مبارک زه وایم چې وستایم څومره وستایم که وایي چې څومره یې وستایه لکه څومره چې قرآن دی نو قرآن څومره دی اندازې چاته معلومه جواب راکوئ. که څوک وایي چې څومره یې وستایه چې څومره رسول دی دا راته تاسو وایئ چې څومره رسول دی. که څوک وایي چې څومره یې وستایه چې څومره نبي دی نبوت یې څومره دی. که دا وایي چې څومره یې وستایه چې څومره رحمت للعالمین دی دا راته ووایه چې څومره رحمت للعالمین دی. که دا راته وایي چې څومره یې وستایه چې څومره شفیع المذنبین دی دا راته ووایي چې قیامت په ورځ به څومره خلک د په برکت باندې بخښل کېږي دومره خلک به وبخښل شي. علما فرمایي چې شیطان به هم د قیامت په ورځ ته پیدا شي چې ما به هم خدای بخښي. دې حد ته به خبره جوړه شي.
ورونو حضور صلی الله علیه وسلم مبارک شان ستایل نه مونږ کولای شو نه څوک کولای شي او چې غټو کې نشي په تکبر کې نشي چې موږ میلاد کوو آتے ہی وہی جن کو سرکار بلاتے تاسو را غوښتل شوی او که تاسو موږ یې ونه کړو نور خلک به راشي او تاسو پوهېږئ په دې خبره چې وخت په وخت باندې دا معامله همداسې روانه ده همداسې اوچتېږي ځکه چې عظمت ته مصطفی دب کېدو والا شی نه یې دله چې څوک څومره زور ورکوي دومره به اوچتېږي داسې شی ده الله جل جلاله ورته فرمایلی دي چې ورفعنا لك ذکرک موږ ستا ذکر اوچت کړی دی وروڼو ما ستاسو خدمت کې دا عرض کړ چې الحمدلله العظیم دا میلاد شریف یو ډېره لویه یو عجیبه سلسله روانه شوې ده او د حضور صلی الله علیه وسلم مبارک ما اوس ما نه هغه ذهن نه وه دا خبرې چې کوم کتاب ما اوس دراتله ما وکړ تقریبا 32 او تقریبا 35 پورې هغه لوی محدثین حضرات چې تصریح یې کړې ده په دې باندې چې حضور صلی الله علیه و آله وسلم میلاد شریف مناول دا د مسلمان شیوه ده او د اسلام کار او تاسو ته به پته وي شاه عبدالرحیم رحمت الله علیه شاه ولی الله صاحب فرمایي چې زما دا والد صاحب چې شاه عبدالرحیم صاحب ده به هر کال میلاد شریف مناوه او یو ځل د عاجزۍ د وجې نه ده سره څه صدقې دپاره پیسې نه وي بازار ته ووتو په لږو پیسو باندې چڼې راوړې چڼې او مخې ته کېښودې محفل هم جوړ کړ او دارنګې یو څو ځله درود شریف ووي او دارنګې مونږ هغه میلاد شریف وکړ دی مبارک فرمایي چې شپه شوه زه ویده شوم حضور صلی الله علیه وسلم مبارک مې ولیده چې هغه زما دسترخوان ته ناست دی او چڼې را اخلي او خوري او ما ته ګوري او مسکی مسکی دی او انشاءالله چې مونږ د ماضي قریب کې د شاه ولی الله رحمت الله علیه په خبره باندې عمل وکړو چې د هر مکتبه فکر د خلکو استاد دی د هر مکتبه فکر د خلکو استاد دی د بریلي حضراتو استاد دی د یوبندي حضراتو استاد دی د اهل حدیثو حضراتو استاد دی د شیعهګانو حضراتو استاد دی یو مکتبه فکر سند په دې عمر کې په دې زمانه کې چا سره نشته چې ما دا حدیث ویلی او دا حدیث نه دی رسېدلی شاه عبدالعزیز ته او شاه ولی الله ته او چارکله د ټولو استاد الاساتذه دی او هغه دا فرمایي چې زما پلار میلاد شریف کو په دې زمانه کې ورته بدعت دا یو عجب ستم ظریفي دا عجب سلام حضور صلی الله علیه وسلم مبارک میلاد شریف مناول دا مبارک تذکره کول دا عین اسلام دی دا عین ایمان دی یو خبره به درته په اخر کې وکړم چې میلاد شریف د هر سړی په خپل کور کې مناو کا او دا ضروري نه ده دا به د تنظیم اهل سنت والجماعت پېښور والو لاسه کېږي یا به د ایوب جاني صاحب لاسه کېږي یا به جاذب صابري صاحب لاسه کېږي یا به تنظیم اهل سنت والجماعت خیبر جنسۍ لاسه کېږي چې لوی محافل به منعقد کوي هر یو سړی د خپل کور کې د خپل وس مطابق لږه صدقه کا او د حضور صلی الله علیه وسلم په یاد او په تذکره باندې د خپل کور منور کوي او معطر کوي دی او هغه فیضان نه بخي زه به یو خبره درته وکړم په بغداد شریف کې به میلاد شریف مناوېده دا د هغه زمانې خبره ده چې سیدنا غوث الثقلین عبدالقادر جیلاني رضی الله تعالی عنه هغه مبارک په قید حیاتو د هغوی په صدارت کې به بادشاہ د زمانې یو ډېر لوی محفل مناوه او خلکو ته به دعوتنامې کېدې او ټوله دنیا به راتله فرمایي چې یو ځل په هغه بغداد شریف کې یو کونډه ښځه وه یو ورسره یو لور وه او دا دواړه هم راله ویې وی چې دغه سرکار صلی الله علیه وسلم په محفل کې موږ هم شریک شو خو هغه چې هغه محل ته راننواته نو هغه پولیسو هغه څوکیدارانو دا دواړه پرې نه ښوده دا کونډه او دا ماشومه چې وه دا یې پرې نه ښوده او نور ټول خلک ننواته دروازې بندې شوې دننه محفل شروع شو دوی لاړه خپلې جونګړې ده دا مور ورته چې بچی خفه کېږه مه حضور صلی الله علیه وسلم څنګه چې د بزرګانو پیغمبر دی څنګه چې د دغه داسې د صاحبانو پیغمبر دی دغسې د زموږ او ستاسو ګناهګارو پیغمبر دی او څنګه چې د مالدارو پیغمبر دی دارنګې د غریبانو پیغمبر دی
صلی الله علیه وسلم. او دا یاد لري ګوره خبر را بل په لوکه کې دا بل ورځ باندې ما تاسو خدمت کې دارس کړی دا با ایمان لري چې دای صرف جن او د انس پیغمبر نه دی بلکې دای د جماداتو د نباتاتو د فرشتو د انسانانو د جناتو یعنی ما سیب الله چې څومره مخلوق دی د ټولو خلقو لپاره پیغمبر راغلی صلی الله علیه وسلم. او دا خبرې دلیل ما التم ویلا بیا یې ماوري حضور صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي چې زه اوسم په جبل ابي قبیس کې هغه ګټه پیژنم چې هغه ما سره محبت کا کله چې په تیریږم نو आवाज راته کوي چې الصلاه والسلام علیک یا رسول الله. ګټ چې ورته وایي چې الصلاه والسلام علیک یا رسول الله ګټم پرې پوهېږي چې دا زما رسول دا زما رسول دی دا زما نبی دی هغه کافة للناس دی ټولو خلقو لپاره دی هغه د ټولو کائناتو لپاره پیغمبر دی. نو دا امر ورته یي چې بچیا ما او تا په خپل کور کې میلاد شریف وکړو